واعلم أنه إذا أضيف الظروف إلى الجملة أو إلى إذ جاز بناؤها على الفتح. دا مخکنی ظروف ټول مبنی وو، بعد ظروف معرب دي. نو ظروف معربه چې جملې ته مضاف شي نو طالب استا خوخه ده، که مبنی کې بر فتحه او که معرب کې دواړه جایز دي. ځکه چې جمله مبنی ده او دغه مضاف د دې جملې نه بنا کسب کا، نو تا ته اختیار ده. مصنف مخکې ظروف مبنیه بیان کړل، اوس بعد هغه ظروف دي چې معرب دي، لیکن ظرف معرب چې جملې ته مضاف شي نو جمله مبنی ده، نو مضاف الی المبنی مبنی شي. دا مضاف نه ده، دا د مضاف نه ډېرې خبرې راخلي، کله نه کله تعریف ته راوالي، کله تخصیص ته راوالي، کله شرافت ته راوالي. شرافت یو سړی وای خادم السلطان، د بادشاہ سلطان، د بادشاہ چپړاسي. د بادشاہ چپړاسي پیژنئ؟ وزیر ورته ووایي چې هلکه بادشاہ سره ګوره زموږ سفارش وکړه. د بادشاہ چې کوم خصوصي چپړاسي وي وزیران ورته غلي وایي چې مړه زموږ هم سفارش وکړه. گرچه خوردیم نسبت است بزرگ ذره آفتاب تابانیم، منگا کواڑیو لیکن وی دمگا نسبت لوی دے ذره آفتاب دا نور ذره، دا نور ذره، دا نور ذره بسمره. طالب القرآن، اضافت تا طالب قرآن تا شرافت پیدا کو چلکا دا طالب دا مال و ذر ندے، دا قرآن طلب کو ان کے دے طالب الحدیث، طالب النحو. مضاف دا مضاف نه ډېرې خبرې کسب کوي. نو دل کې هغه ظروف چې معربو او تا مضاف کل مبنی تا، نو دا هغې مضاف الیه د وجې نه هغه مبني شو، او مبني بر فتحه مو کو ځکه فتحه خف الحرکات تا، او ظروف کثیر الاستعمال لی، نو کثرت استعمال تقاضا د تخفیف کوي. نو دی وی واعلم انه اذا اضیف الظروف، کله چې اضافت شي د ظروف معربه، الظروف کې الف لام مهدی ده، ماحود پاغي سره ظروف معربه دي، الى الجمله او نسبت شي جملې ته، او جمله عامه ده چې اسمیه وي او که فعلیه وي، او الى اذ یا کلمې د اذ ته مضاف شي، او همیشه کلمه د اذ داخليږي په جملې باندې، کلمه د اذ داخليږي په جملې باندې، نو جاز بناؤها طالبا، بنا د دې ظروفو جائزه ده علی الفتح په فتح باندې، ځکه چې دې ظروفو بنا د جملې نه را حاصله کړله. دغه ظروفو دا بنا کسب کړه د چانه؟ د جملې نه. د جاز بناؤها نه طالب ته په خپله باندې دا معلومه شوه چې وجاز اعرابها، اعراب هم جائز دی. جاز بناؤها چې نو خیر طالب ته خپله دا خبره معلومه شوه چې جاز اعراب، که داسې ویلی وجب بناؤها نو بیا بل طرف ناجایز و. که مصنف ویلی وجب بناؤها نو څه معنی چې هلکه اعراب یې ګوره جایز نه دی، لیکن چې دا ووي جاز بناؤها بنا جایزه ده، نو عبدالقهار ته په خپله باندې پته ولګېده چې هلکه جاز بناؤها نو جاز اعرابها، اعراب هم جایز دی. ځکه چې اصل دغه ظروف مفرد دي، اصل دغه ظروف مفرد دي، او اکتساب د بنا د مضاف الیه نه دا غیر لازم دی. دا لازم نه دی چې هر دی کې یو شی مضافي هغه به هم چې کوم دنو مبني کېږي. نو اکتساب د بنا د مضاف الیه نه دا امر غیر لازم دی. راله غوا پپیو او که لاړه غوا پردی، دا څه لازمي خبره نه ده. د غوا پی سپی نی، کله ودرېږي کله خبره خو د میخې کو. پښتو کې متل دی راله غوا پپیو او که لاړه غوا پردی. څه معنا د غوا د پیو دومره یقین مه ساته، کله به درته کوي کله به نه کوي. نو دارنګې که اکتساب د اضافت ته وجه نه کېږي نو دا څه لازم نه دی، کله نا کله داسې وشي. او په فتحه باندې مو ځکه مبني کو
چې ظروف کثیر الاستعمال دی او کثرت استعمال تقاضا او فتحه اخف الحركات كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. دا قیامت را دا غرض دا چې دلته به د رښتونو رښتیا هغوی ته فایده ورکوي. دا د رښتیا رض د پته به ولګي د رښتیاو. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم او يوم دواړه ده او دارنګ يوم ينفخ في الصور. يوم ظرف ته او دا د ظروف معربونه ده لیکن چې يوم مضاف شو جملې ته چې هغه ينفع الصادقين ده يوم ينفع الصادقين او يوم ينفخ في الصور. نو دې کلمې د يوم د ينفعون بنا کسب کړه راځه چې جمله مبني وي. یا يومئذ كان كذا ويومئذ دلک دغه يوم است مضاف ته او اذ مضاف کیږي جملې ته نو د جملې ته بالواسطه مضاف شو. په يوم ينفعو کې يوم مضاف جملې ته بالذات او په يومئذ کې دا يوم مضاف ته جملې ته په واسطه د اذ سرا يومئذ اصل کې د يومئذ كان كذا او حينئذ كان كذا نو دا مبني بر فتحه ده. وكذلك مثل وغيره او دا دغه ظروف مبنیو پشان اغا مثلو او غیرو ده. مثلو او غیرو اگر که دا ظروفنا نه ده مثلو او غیرو دا دا ظروفنا نه ده لیکن لفظ دا مثلو دا غیرو چې مضاف شي ماتا یا انتا یا انتا دا بم بیا مبنی کیږي. استا خوخه ده چې مبنی کی ځکه چې دام کثیر الاستعمال او کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کوي. یو طالب وی قیامی مثل ما قام زید. قیامی زما ودریدل مثل ما قام زید دا داسې ده لکه چې زید ولاړي. زما ودریدو کو د زید په ودریدو کې فرق نشته. یا قیامی غیر قیام زید زما ودریدل د زید په شان نه دي. زید چې درېږي خپېره پیږي تقریر ته ولاړي او داسې خپېره زنې ولاړم تقریر کوم. قیامی غیر قیام زید زما د زید په شان. بعد طالب تقریر ته ودرېږي په دغه پیدا شو خو دې ته د اوس غورځېږي اوس غورځي. بهادر طالب نه چې امتحان ملې غنې هېرېږي. کمزوري طالب سترګې سې کېري ویري کېږي چې خدای سبا کېږي. نو دې وجې نه قیامی مثله دا مثل اگر کو ظرف نه دی یا لفظ د غیرو لیکن همیشه ده دی دخول په دې حروف باندې کېږي نو کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کوي. تقول تبو ضربته ما غواله مثل ما ضرب زید لکه چې زید وهل کړو دقه سمې واله سم اډ ګډ مې ورته پوس کړو. دا مثل مضاف شو ماته او دارنګې ضربته غیر ما ضرب زید یا غیر ان ضرب زید مثالونه تاسو د ځان نه جوړول شي. ومنها او بعض د ظروفنا امسی ده دا د ظروف مبنیونه ده امسی لیکن دا به همیشه په کسرې سر راځي انده للحجاز لکه هؤلاء چې منقول ده د عربونه په کسرې سره د دې سما راغلي د عربونه هم دقه سي. خبر ختم شوي اوس ترته د خاتمه ترور کیسه کوي. والخاتمه خاتمه ترور فی سائر احکام الاسم. د یو سړي بلالونه کېدي نو په اخرنۍ لوري د خاتمې نوم کې خو بي خاتمه نو خدای ورته بیا دامن ورکړ. او یو طالب په خپل لور نوم کې خو فاتحه او د بادب لونه شروع شي هلکه تا ته چاوي دا نوم په فاتحه ده د دې وجه بي بي فاتحه ورته نه دی وجه چې د چالونه ډیر کېږي نو بیا په نوم کېږي بي بي خاتمه. خدای بس ته دا لونه خو ډېر دي چې دامن مې موشي. نو خاتمه ترور خاتمه کې همیشه هغه مسلې بیانېږي چې مخکې د مصنف نه پاتې شوي نو دې کې متفرق مسلې چې اهمې وي هغه مصنف بیانوي. چونکې د اسم بحث په ختمېدو دی د فعل بحث به که خیر شروع کېږي
نو پاتې را پاتې مسلې دلته در تراجمه کړلې. دا محتممینم د مدرسو ناظم چې وي دی سره باقاعده رجسټري نه پاغې کې په مطبخ چې څومره خرچ کېږي هغه لیکي، تنخواګانې د استادانو دومره رالې، تعمیراتو باندې دومره خرچه وشوه، دا ټول باقاعده مدات دي. په امتحاناتو باندې دومره خرچه وشوه، ډاک خرچ دومره شو، د بجلۍ او د سوی ګیسو. یو متفرقات دي، د متفرقاتو خېټه ډېره غټه پته رالګي متفرقات. نو خاتمه کې متفرقات چې کوم نه بیانې. والخاتمه خاتمه فی سائر احکام الاسم، پما بقیه احکام سائر باقی ته وي، کم احکام د اسم چې باقی دي هغه درته دلته کې راړو. سائر ته سور نه دی، سور جوټې ته وي. سقر المؤمن شفاء، د مؤمن جوټه دا شفا ده. نو ما بقیت سؤر وي. نو دی وجنه چې کومې مسلې پاتې دي فی سائر ای فی باقی احکام الاسم ولواحقه، او چې کوم د اسم لواحق دي غیر الاعراب والبنا، د اعراب او د بنا خبرې خو مخکې تیرې شوې. دا دومره لوی باسونه خو په معرب کې د معرب اقسام مو بیان کړل چې دا منصرف ته او دا غیر منصرف ته او د غیر منصرف نه اسباب درته بیان کل. بیا مرفوعات، منصوبات، مجرورات دې درته بیان کل. بیا داغه توابع درته بیان کل خمسه. بیا داغه نه پس د مبنی باس راغه د مبنی اقسام درته بیان کل. نو داغه نه ما سوا چې کوم نور احکام دی هغه درته راړم. غیر الاعراب والبناء وفيها فصول، او پدې کې لس فصل دي. خاتمه کې لس فصل دي. فصل لنبنه فصل اعلم ذکر خبر ان الاسم على قسمين، اسم په دوه قسمه ده، یو معرفه ده او بل نکره ده. پکار دا و چې د معرفې نکرې باسي سر کې کړې وي، لیکن د معرفې چونکې ډېر اقسام داسې وو چې د هغې تعلق د مبني سره دی وجنه د معرفې نکرې باس رستو کو. د معرفې ډېر اقسام داسې دي چې هغه مبني دي، لکه مضمرات، اسماء اشارات، موصولات. نو دی وجنه باس د مبنیاتو نه رستو کړلو. ان الاسم على قسمين معرفة ونكرة، دا معرفه ده او نکره ده. المعرفه معرفه بیا مقدمه کا ځکه دار و مدار د افاده او د استفاده زیات په معرفه باندې ده. معرفه سره اسم دا یو اسم ده وضع چې دا به وضع کړی شوی لشیء معین د پاره د یو څیز معین. دا د لشیء معین په قیاس سره د نکرې نه احتراز وکړلو، ځکه چې نکره وضع شوي د غیر معین دپاره وي. دا لشیء اسم وضع دا په منله د جنس دی، او لشیء معین سره نکره ووته. او دا شی معین عام دی چې فرد معینی، فردی لکه زید، لکه عبدالقهار فرد معین دی، یا لکه الرجل. الرجل کی چې الف لام مهدی والی خاص سړی، الرجل چې کوم خاص سړی دی او سبق ته متوجه دی. الرجل الف لام مهدی خارجي سره اشاره کیږي هغه څیز ته چې هغه متکلم او مخاطب دواړو ته. نو الرجل معرفه شوله. او یادا چې هغه د جنس معین د پاره وځي، لکه اسامه. اسامه دا د زمری د پاره وځه ده، جنس د اسد ته اسامه وي. اسامه بن لادن، اسامه حفظه الله تعالى ورعاه. ما وضع لشيء معين، او چې هغه وضع شوی د پاره د یو څیز معین، دې ته چې کوم دنو معرفه وي. او لا يتناول غيره، چې هغه کوم دی ها لشيء معين وهي 6 اقسام، او دا معرفه په شپږ قسمه ده. او دا شپږ قسمونه په تتبع استقرا سره موږ معلوم کړ. موږ چې عربي ژبه کې تتبع استقرا وکړه، ټول مو صرف دا شپږ مو معلوم کو.
المزمرات مزمرات چونکہ مزمرات اعرف المعارف تھی نذکے مقدم کر اعرف المعارف مزمرات تھی والاعلام اعلام والمبهمات اعنی اسماء الاشارات والموصولات دوڑو تو مبهمات ہوئی ذکر چی اس میں اشارہ بغیر دے اشارے حسینا مبہمہ دا اور موصول بغیر دے سلینا مبہم دے ذکر هذا او دور سر اشارہ نکو هذا صدیقی دا مامل گرے دے بلا کسان ناستی نو کم یاد ہو مدد پتہ لگی اور چیم هذا صدیقی تھوڑا تو پتہ لگے دا عبدالقہار مولانا یاد ہے هذا صدیقی نو هذا سر پکار دا چی اشارہ حسیوی نو اشارات بغیر دا اشارے حسی نہ مبہم دیتے ہوئے هذا نو هذا سر خو اشارہ کی گی ہر مفرد مذکر مبصر موجود فی الخارج تا او دارنگے الذی تطول رضوائے نو سو پرچی دور سر سلنا ذکر کری الذی کان عندنا امسی ہوا اخونا پرون چی مونگ سر کم سڑو دمگا روڑ دے نو موصول بغیر دا سلینا دا مبہم دے او بل والمعرف بالنداء استاذ کتابوں نے کشتا کنشتا او بالنداء نے ذکر کرے یو کتاب کم نشتا ہاں برلی کل پکارو کاتب ندارو لری شوے دے معرف بالنداء ندا چی معین تو کی یو سڑے او سڑی تو یا رجولو نو دا رجل پا ندا سر معین شو خاص سڑے تے مراد دے نو ندا معین تا دا معرفہ دا معین قید مذکر کیوں خو کیوں سڑے اڑن دی او یا رجلو خذ بیدی نو بیا با یا رجلو نوے بیا با یا رجلن خذ بیدی ذکر اڑن چی آواز کئی نو اگر خاص سڑے نہیں آدے خوچ دا خدے سو سڑے ورطا پیدا کو یا رجلو اے سڑیا خذ بیدی دا ما لاسونی سو دے سڑک نمی تیر کما تو خو موٹرے و لاری نخکاری دون بلتا ہوئی دا ما دا لاسونی سی ما دا سڑک نا تیر کئی چاہتا ہوئی عبدالقار تا ہوئی کسے باشد چیر سو کی دڑون گزار دے کل دڑون گزار مو قتل ہے اللہ اکبر دلتے حافظ و اسرار رفیجی سے یو طالب سبق نو یاد کرو دان سرے بڑو کے قرآن مجید پٹ رہا لے دے استاد دا ڈھونڈو دا سے اور قرآن بھی پتے زئی یقدمی پیدا سے لاس اور قرآن مجید ترونی ولو پوچھو چدو خنور کل سبق دا سے نہ دے یاد کرے او ہو چا قرآن مجید تونی ولو او والوی اگوی جوڑے شاید او پولے ورطا دوینو نماتا کلا ڈھون گزار دے کنا ڈھون چا چاہتا ندا کیا خو خاص متعین تا نہ کئی نو ندا سرم یوشے معرفی کیگی چی ندا معین تاوی نو ندا معین تا مچوی نو ندا دا آماتی او اطلا کڑن منادا ممکن اب وی یا رجلن اب یا رجلو نوی دڑن منادا نکروی دڑن منادا لکا دڑن گزارم نکیرا دا دان بتے ساتی اب وی جڑو طالب شادا او پوزا بیدر سما تکڑی نو دام چکم دنو معرفہ دا او والمعرف باللام او معرف باللام لکا الرجل جاء الرجل دا لام دام یو شے معرفہ کئی دا سیونوی چی والمعرف بالالف واللام بلکہ ویوی والمعرف باللام دا سیبوی مذہب غرقو سیبوی آلہ دا تعریف دا غلام دے آلہ دا تعریف دا لام دے دا حمزہ مو پہ ذکر مقدم کچھ پا مابین دا لام تاکیدی و لام تعریفی کے فرق راشی او خلیل وی چنا ال کا حل ال اگوی ال دا دوارا حرف تعریف تے الف لام دار ال دا سے دل کا حل دا استفام دوارا دی کریو دے اگوی ال کا حل سمانا دا دوارا ٹکی دا چکانو طالبان پہ آئے سڑتا نم کی دی مونگ سرے ہو مولانا و مولانا شریف سے وفات تے نال طور تا پا مدینہ منورہ کی ملبور بوی چکم دنو سپین دادا ہے پنم کے خو سپین دادا دکا تکا سپین گیرے ہو
خدای دې وخت عجیبه سړی و، حقاني فارغ و، ښه شاعر مو د مصري باندې و، عجیبه سړی و. هلته ډریوري کوله د یو شام سړي سره چې کوم بیا لګېله دی پس ګیره تکه توره که وسمه یې ولګوله نو مرګورو پې تور دادا نوم کې الله. بیا هغې مالک ورته یاره وسمه خو نه ښه، نو بیا به یې ګیره په نکریو څه کړل، بیا سور دادا شو. نو په عرف کې چې یو سړی په څه مشهور شي نو دا هم وضع ده. عرف کې چې یو سړی په څه مشهور شي نو دا اگر چې وضع حقیقتا نه ده لیکن استعمال د عرف دا هم په منزله د وضع دی. نو ما وضع لشیء چې وضع شوی دپاره د یو شی معین چې هغه شی معیني چې هغه شی نو علم په درې قسمه دی. علم بیا مصدر بالابن والابی نو هغې ته کنیت وي. علم به خالی نه وي، یا به هغه مصدر بالابن والابی یعنی د هغې په سر کې به ابن راغلی یا اب نو هغې ته کنیت وي. کنیت لکه ابوالامجد. ابوالامجد یو سړی د هغه د دوی نوم امجد دی، هغه ته خلک ابوالامجد وي نو دا کنیت دی. د یو سړي د پلار نوم هغه مثلا عبدالله دی، عباس ته ابن عباس، عبدالله ابن عباس ته ابن عباس وي، ابن عمر، ابن مسعود نو دا هم کنیت دی. نو دا کم علم په سر کې چې لفظ د اب یا د ابن را دي نو هغې ته علم کنیت وي. او که مصدر بالاب والابن نه وي نو یا بس د صفت ته وجه نه هغه نوم ورته ایښی شوی نو هغې ته لقب وي. هغې ته څه وایي؟ لقب. لکه بدر الدین، لکه شمس الدین، شمس الدین، شمس العلماء، شمس الافاغنه دا لقب دی. او کنه دا دواړه پکې نه وي نو هغې ته اسم محضه وایي. هغې ته اسم محضه وایي لکه عبدالرحمن، عبدالله، زید، عمر، بکر. نو علم په درې قسمو دی، یا به علم کنیتي، یا به علم د لقبي، یا به علم محضی چې هغې ته اسم محضه ویلی کېدی شي. نو علم په درې قسمه شو، که مصدر بالاب والابن هغې ته لقب وایي، هغې ته څه وایي؟ کنیت ورته وایي، کنیت. او که مدحه پکې وي هغې ته لقب، او که نه دقسې وي هغې ته اسم محضه وایي. لا يتناول غیره چې هغه به نه شاملېږي بل چاته بوزن واحد په یو وزن سره، هغه به نه شاملېږي غیر ته په یو وزن سره. نو علم مشترک هم پکې داخل شو. عبدالله کله نه کله بلا شي وي په یو مدرسه کې بلا عبدالله ګاني نو موږ هغې سره بیا بل ټک ږدو. نو هر عبدالله ته مور او پلار په بیلې ودې باندې نوم ایښی دی. نو کله نه کله په ملګرو کې درې څلور عبدالله وي نو موږ ورسره بیا ټکه سیوا کوو، عبدالله بنوي، عبدالله مردانی، عبدالله بشوري، عبدالله فلانی. نو علم مشترک پکې داخل شو ځکه چې اگر چې دا عبدالله د ګڼو کسانو نوم دی لیکن کله چې مور او پلار کې خودونو د ګڼو کسانو ته ایښو خپل بچي ته ایښو خپل نای کې وضع چې کمدنو علی سبیل التبادل دا نا پکې داخل شو بوضع واحد فوضع واحد سره. دا خبرې ختم شوې. واعرف المعارف فمعارفو کې د ټولو نه لویه معرفه المضمر المتکلم. د متکلم ضمیر د ته چې ما انا بل څوک ته مراد اخیستی شي. اعرف المعارف دی لکه انا او نحنو. ثم المخاطب بیا مخاطب دی. مخاطب کې بیا التباس شته. انت قلت څوک د مراد کوم؟ انت قلت څوک د مراد کوم؟ دویم انت قلت. پته لګي مخامخ دی ما بلا مخاطبین اړ یو طالب وي جوړه ما ته وي نو دی وجه نه دی کې نو د التباس ته چې مخاطبین ډیر یو سړی انت وي نو دا د متکلم نه کمه درجه ده. ثم نحو انت ثم الغائب بیا ضمیر غائب دی لکه هو. ثم العلم بیا ورپسې دویمه مرتبه د عالم ده. ثم المبهمات بیا اسماء اشارات و موصولات دي.
ثم المعرف باللام ثم المعرف بالنداء. دا خبر ټول درته بیان ترتیب درته بیان کو. اوس بل خبر کوي والمضاف في قوة المضاف إليه. مضاف الیه په قوت ته مضاف الیه کې ده. که مضاف الیه معرفه و نو مضاف دې معرفه شو، او که مضاف الیه نکره و نو مضاف هم نکره ده. مضاف په قوت د مضاف الیه بعد وینه مضاف الیه له زیات معلومی. غلام زیدن کې زیات معلوم څوک ده؟ زید ده. او غلام د زید کې هم تعریف ته لیکن کم ده کې دیشي د زید نورم غلامانی، کم غلام مراد ده. نو مضاف الیه کې به تعریف د مضاف نه لغوندي زیاتی بس ده.